نن 14 جون دی او دا 14 جون د ورلد بلډ ډونر ډے په تور باندې مناویږي. دا عالمي د وینې ورکولو یو ورځ دی. دا وینه داسې چیز دی چې دا یو انسان جان د بچ کړه گویا د پورا انسانیت زندگی ته بچ کړه. سپیشلی د مو په د خپل علاقې کې چې چاته هم د وینې ضرورت شي نو بیا د مونږ کوم کسانو سره راغلی وي هغه سره زړه کې خوف ساتي چې دا وینه ورکول زموږ دپاره څه نقصان سبب جوړ نشي. زه دا ټولو ته یو پیغام ورکوم چې 120 دن کې د کوم هم سره وینه بدن کې جوړه شوې وي دا هسې هم ختمیږي. نو چې هسې ختمیږي ولې نه چې د یو انسان په بیماری کې هغه راشي. وینه ورکولو نه مخکې یو څو ضروري خبرې دي چې پکې دا دی چې عمر 13 نه وخت تر شپېتو کولو په منځ کې بل یو غلط کانسیپټ دام دی چې کله کله مثال خبره یو مریض وي 2 میاشتې کې ته وینه نشي ورکولی الله دا ما کوي ځینې ایمرجنسي پیښه شي نو بالکل تاسو وینه ورکولی شو. ټول نه ضروري شی چې کوم ضرورتمند دی وینه ول هغه ایتلیسیمیا ولا مریضون دي. دغه لپاره په نورو ځایونو کې خدا سي وي چې باقاعده یو سوسایټي وي ولته خلک خپل نمبر ار سره ريجستر کړي کوم بلډ ګروپ یې هغه بیا دوی کانټیکټ کوي. نو موږ هم په کور دي چې موږ په دا صدقه کې ډېر بڑ چړ کې حصہ وکړو خپل حد نه زیاته حصہ او کنټریبیوشن کې وکړو. دلته موږ سره ډېر ماشومان راځي چې په بلډ ډیسارډر لایک تیلیسیمیا او نور بلیډینګ ډیسارډر هغې کې مبتلا هغې ته ضرورت پیښیږي او دې سره سره دلته موږ سره کله RTA راځي یا ایمرجنسي سی سیکشن راځي یا نور چې کومه د سرجیکل پروسیجر راځي نو په هغې کې موږ ته د وینې ډېر اشد ضرورت پیښیږي. نو دا چې که سړی ورکوي دې کې هیڅ قسم نقصان نشته. دا ریډ بلډ سیل دی دا خپله هانډي یو لایف ټایم یې وي 120 دی نو هغې کې ختمیږي. نو دا ښه خبره ده په صحت باندې هیڅ قسم افیکټ نه اچوي. هر یو کس کم از کم 120 دن نه بعد خپل بلډ ورکوی شي خو که بیا هم په ایمرجنسي حالات کې چاته وینې ضرورت وي نو ورکوی شي. اکثر په مو علاقې په دغه ځایونو کې ټول د تیلیسیمیا داسې مریضان وي چې هغو ته بلډ ضرورت وي. نو داسې ځوانان که موږ سره وي په علاقې کې چې هغه وینه ورکول غواړي نو خپل کانټیکټ نمبر یې DHQ کې ورکوی شي.